السلام والسلام عليك يا رسول الله، والضحى والليل إذا سجى ما وداك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فاليتيم فلا تقهر والسائل فلا ګرانو کتونکو دا تاسو وینئ چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه روزه صرف دا ریاض الجنه درته یو پېښ یم دا ریاض الجنه چېرته چې حضور صلی الله علیه وسلم دې ځای کې مېس کړ هغه د امتیازان دا هغه معراج زندگی ختم السلام بدأ ذلك السلام باب سنة 30 من الإسلام الصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام على رسول الله د زنانو ریاض الجنه کې نفل لپاره ټیم کولو شي او د سړو بند شي ماسپښین لمانځه نه وروسته نو اوس به زنانه چې کوم ریاض الجنه ته راځي نو که د سړو سلام به چې کوم نه روان صلی الله علیه وسلم ما ته ډېرو یارانو دوستانو رشته دارانو ټولو سلامونه ویلي دي دا به ټول طرف الله پاک د صلی په نیتونو سلامونه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم هنا ايش؟ ارجع يا شيخ، ارجع من هنا عربية ده ارجع هنا يا شيخ. اعتماد ټریول خلاص وصلت تشوف اللوحة دي ما تزال حاجي ودد خان ولدي ودد خان حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم باندې ډېر ډېر سلامونه یا الله نن چې دا چا په وجه مال الله مقرر کړی خدای په کاروبار کې برکت واچي خوشاله وباسي نن
چې ما د مدینې اذان باقاعده لا یو ښودلی دی اعتماد ټریول اجازه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى وين أبوه؟ ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى حسین یوسفزی لخوا سلام جزائر الله لخوا سلام ټولو ملګرو ته سلامونه ولېږل صلی الله علیه وسلم یا الله دا ټولو ملګرو سلامونه قبول کړي کوم ملګري چې پاک صلی الله علیه وسلم باندې سلامونه ویلي یا په دې لار باندې کوي سلامونه چې قبول او منظور روزے دیا جالیاں حسین یوسفزی بالکل ستاسو سلام حضور پاک صلی الله علیه وسلم واچو سلام خان طرفنا خان طرفنا زیفر طرفنا صحمد طرفنا سوال طرفنا مستار خان طرفنا وکیل خان طرفنا مدد خان طرفنا بیاس خان طرفنا زما څومره د ترونو بچي دي زما د مېلمهګانو بچي دي زما رشته دار دي یا مې څومره دوستان دي سجاد علي تورنګزی بیمار دی الله پاک دې هغه له صحت ورکړي الله دې بار بار دې ځای ته راولي الله دې بار بار دې ځای ته راولي سجاد علي تورنګزی پین والا تکړه کس دی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا ټولو طرف نه سلام دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم روزه مبارک تاسو سلام عدنان سالار طرف نه سلام مفتی نور البصر نور علي صاحب طرف نه سلام بالکل سجاد صاحب تاسو سلام حضور پاک صلی الله علیه و سلم باندې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا رسول الله یا الله ستاسو لاک لاک شکر دی او ګرانو کتونکو اعتماد ټریول یقینا چې موږ له کوم هوټل را کړی دی کوم رهایش را کړی دی او کوم استوګنه را کړی ده نو په دې دا نن چې ما په دې باقاعده یوه ګنټه ما په ریاض الجنه کې تېره کړه د دې نه پس د زنانه شروع شي ښه یوه ګنټه ما سوتن مونځ هم پکې وکړو جنازې هم پکې وکړې د هغې نه مخکې چې کوم دی الله پاک الله پاک ډېره موقع راکړه خدایه ټول عبادتونه هم قبول کړي او چې کومو ملګرو راته سلامونه رالیږلي خدایه د هغوی سلامونه په حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې ورورسئ او د هغوی سلامونه هغوی خدایه دلته بار بار راولي دې روضې ته دې ځای ته بار بار راولي یا الله ستا لک لک شکر دی یو خپل سکون دا ګورئ په دې اسمان کې به تاسو ته ستوري نه ښکاري دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم روضه مبارک دا ټول ملګري د خدای پاک دلته کې راولي ګرانو کتونکو دغه بس اخري ژوند دی او زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم
د اسلام دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. دلته کې هغه تاریخونه هغه سخت دي هغه په نظر راځي. په یو تاریخ یې چې خبرې کوي نه په نظر راځي. الله پاک هلته دا نن درېیمه ورځ ده او درېیمه ورځ د مسلسل ریاض الجنت تګ، درېیمه ورځ مسلسل د نفلونو موقع. خبرې مقصد مې دا دی چې نو الله پاک فیصلې په نیتونو کوي چې زما نیت څنګه دی د بل نیت څنګه دی. چې دې ځای ته خدای راوستمه نو دا یو غټه خبره وه. او بیا عبادت خان حاجي صاحب ته ډېرې دعاګانې، عباس خان ته ډېرې زیاتې دعاګانې په دغه ریاض الجنه کې مې ورته وکړل. خدای پاک دې ورته قبول کړي او هغه ورور ته نور هغوی ته خدای پاک دعاګانې قبولې کړي. اعزاز محمود صاحب ته خدای پاک دعاګانې قبولې کړي. نو ګرانو کتونکو زمونږ اعتماد ټریول چې کوم دغه دی نو دا 365 ګیټ باندې د هغوی ټل دی. په 365 باندې مخامخ روزم ده، بیا جنت البقیم دی او مخامخ چې کوم دی نو زنانو ته سره کړو نشته ښه. زنانه خو دننه ځي او دننه نه پل کوي نو هغه هم په 365 ګیټ باندې. نو په 365 ګیټ باندې دا هر څه چې کوم دی نو په دې باندې دي په کوم دغه باندې چې د اعتماد ټریول والا هوټل دی. نو لکه لرې نه تاوېدل را تاوېدل دا پکې نشته دي. دا یو موږ ته دا یو پیدا ده چې لکه ډېر مزل وکړي هغه لکه 365 ګیټ وګوره نو دا نور څونه ګیټونه دي نو دا به ټول 365 ته را تاوېږي. چې 365 ته دا ټول را تاوېږي نو زمونږ چې کوم اعتماد ټریول والا هوټل دی نو هغه ډایرکټ چې کوم دی نو هغه په 365 باندې دی. په 365 چې څنګه روزي دا زنانه دي دا دوی به اوس ځي نپل به کوي. ریاض الجنه ته سړو دغه بند شو د زنانو شروع شو. دا زنانه به چې کوم دي دا به دننه ځي او دوی به نپل کوي. بل ګرانو کتونکو نن د تاسې یو راز خبره کومه که نه میسیجونه دا واغه نو موږ نه میسیج کړی دی او نه د میسیج ضرورت راغلی دی. او درې ورځې مو شوي او درې واړه پیرې مسلسل چې کوم دی نو ریاض الجنه ته لاړو. نو دا د الله پاک دا مې غټه مهرباني ده. الله پاک زموږ د عبادتونه قبول کړي. کوتاهۍ به رانه ډېرې شوي او چې کوم کتونکي دي یا کوم خلکو راته ویلي دي نو هغوی لپاره خصوصي دعاګوي ځکه چې هغوی طلب کړی دی او دا نور هم چې څونه هم ګوري یا دي نو خدای پاک دې دې ځای ته راولي. خدای پاک دې دې ځای ته راولي. خدای پاک دې در ته بار راولي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دې روضې ته دې خدای پاک بار راولي. بشیر ډان تنګي هغه لپاره خصوصي دعاګوي یم. عزیر خان ډېره زیاته مننه، اقرار خان ډېره زیاته مننه. او بیا به وایم چې اعتماد ټریول یاد ساتئ. ښه اعتماد ټریول ځکه ذکر کوم درته چې دې وخت کې په پښتونخوا کې فسټ ایوارډ واغسته چې څنګه یې نوم اعتماد دی نه هغه شان کار یې اعتماد کړی. خبرو کې به اخوا دې خوا وي نه ښه نو ځکه مې دا خبره وکړه. ځینې چې تاسو وایئ چې اعتماد دپاره ته خبرې کوې نو زه نه کوم. د پښتونخوا کې بیسټ ایوارډ واغسته، په ټوله پښتونخوا کې بیسټ ایوارډ واغسته. نو لکه دا وړه خبره نه ده ځکه زه دا خبره کوم چې درته راغلی یم. عبیدالرحمن حقاني صاحب ستاسو سلام په حضور پاک صلی الله علیه وسلم. ستاسو سلام. بس ګرانو کتونکو اخلم بدن اجازت الله هم دې ته راوله او غیبي ښه ده په پیسه نه ده غورې ښه. زه بار دا خبره کوم خلکو سره یربو روپۍ دي خو د حج او د عمرې توفیق خدای نه دی ورکړی. حیران بشي چې روپۍ پیسې کمیږي او دا هر څه به ترې پاتې وي. او داسې خلکه ما وختي یو خبره کوله مونږ سره یو کس راغلی دی هم د اعتماد ټریول نه راغلی دی. نو اعتماد ټریول فیس هم لږ کم دی. نو هغوی پلار سره مې ښه ډېرې پیسې ځمکې شته په خپو ورته پرېوتم چې ماله دغه وکړه خو وی رالی ونه کړه. نو بیا مې پیسې قرض کړې او اعتماد ټریول والا را سره ډېر زیات رعایت کوټل کې دی را سره
او دا خبره چې کوم نو دا په مسجد نبوي کې کومه ها نو خدای پاک زرا واستم زه خدای غوښتلم خو هغه پلار نګیله کوله د پلار نګیله مندو نو لکه داسې مشته چې زوی د پلار نګیله کوي چې نه په خپل راغی نه ما راوځي نه دا په دې نه دا غیبي چې خدای پاک وغوښتې که نه نو بس هېڅ غم نه وي او بس راتګ دی دا مدینه او دا د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم روضه ستاسو د ټولو سره رسول مننه خوشحاله وباد اوسئ